تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. اکثر د ویډیو کې تاسو نه مونږ یو ډیمانډ کوو چې یاره دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. که چېرې ستاسو وس نه کیږي د یو کار نو هغه ویډیو به داسې کس ته ورسي چې د هغه کار ذمواري به په خپله ذمه باندې واخلي. واټیانو کلي کې دې وخت کې موجود یم. دلته کې یو جومات دی چې د هغې ذمواري چې کوم قاري صاحب زما سره په څنګ کې ولاړ دی دوی واغسته ځکه د کلي علاقې ته د جومات ضرورت و. بله ورځ په دې ځای کې ناست وم د دې کلي یو ډېر معزز سپین ږیری چې هغه ولګېدو د کورې د جومات پوړونه راویسته دلته په دې ډاګه کې خواره کړل. ویل نوید بهي دلته دا کسان لوبې کوي د ابن عباس مدرسې د قاریان صاحبان راځي دلته کې کرکټ کوي خپل ځان مشغولوي. نو بیا د مونځ ټایم شي نو دلته په دې ډاګه باندې ورته زه دغه چټیانې خورې کړمه نو په دې باندې مونځ وکړي. نو دلته دې کلي ته ډېر زیات ضرورت و. د جومات بنیادونه شوي دي دغه چې کوم سفر و هغه هم تړلی شوی و چې یاره دا خلک دلته مونځ کې خو هغه سفر هم رالوېدلی دی. اري صاحب د جومات ذمواري الله جل شانه فرمایي وایي د مدرسې او د جومات ذمواري دا ما په خپله باندې اخیستې ده. خو هغه خلک چې خوش نصیبه دي او بیا په دې کې کار هم وکړي. جزاک الله نوید بھائی تاسو راتلل ته زه ډېر زیات خوش آمدید ویم. الله تاسو دنیا او آخرت د مصیبتونو نه بچ کړي. واقعي دا ډېر لوی خدمت دی چې کله د الله د دین دپاره وي. واقعي جوماتونه دا د الله په ځمکه باندې د الله کورونه دي ځکه چې د الله نبي فرمایي چا چې په جومات کې د مرغې د جالې برابر ځای جوړ کوه الله جل جلاله به ولا په جنت کې محل جوړ کړي. او د جومات په ځمکه باندې بل څه جوړېدی نه شي. او خوش قسمته دی هغه ورور او هغه خور چې د هغې مال جان د الله په دین باندې لګي. ځکه دنیا پاتې ده دنیا فاني جهان دی. الله جل جلاله فرمایي کل من علیها فان چې سم دي دا فاني دي یو د الله ذات دی چې هغه باقي بس. او چا چې د الله ذات له غاړه ورکړله او د الله کورونه د الله دیني څومره خدمتونه دي څومره خدمتي امور دي دا کوي دا انسان په دنیا کې خوشحاله کامیاب او کامران وي او انشاءالله آخرت کې هم کامیاب وي. چونکې دا مسجد دی دا د الله جل جلاله کور دی. دې ملګرو خدمت کړی دی دا دغې لګولو دې طرف ته لږ دا دغه وکړې دا چوپال لګولو دې کې مونځ کېده دې کې بازان کېده وه. الحمدلله الله دې هغې ملګرو له جنت الفردوس کې اعلی اعلی مقامات ورکړي چا چې دا ځای ورکړی دی. خو چونکې د دې کلي دا خلک دا ډېر چاپېره دا غریبانان دي پردي کورونو کې اوسېدله اوس ولې الله دومره ځای ورکړه چې پکې خپله اوسیه نو دی دا نشي سپورټ کولی چې دی دلته د الله دا کور جوړ کړي. دا څه چې کړي دي دا یو ملګری بادر نوم یې و هغه آخرت ته لاړو وه. د آخرت په ایرپورټ باندې کوز شوی څوک د آخرت په ایرپورټ ورکوشي دی واپس نه راځي. د دنیا لوی خلک لوی امیر ترین خلک هغه د دنیا نه لاړل لیکن چا چې څه دنیا کې کړي د الله دین لپاره اوس په هغه میلاویږي. دلته د سوات کې یو ملګری و منبر خان نوم یې و د بچو تقسیم راغی ما خپل لیدلو موږ سوات کې پاتې کېدو چې کله تقسیم راغی بچو باندې تقسیم وکړه هغې بنګلې جوړې کړې. چې کله هغې بنګلې جوړې کړې نو بچو ته بچې زم ځان له یو بنګله جوړوه بچو زم ځان له یو بنګله جوړوم. ای بابا ته بس بنګله ستا عمر خو تا خوړلې دی څنګه به بنګله جوړه کړې وي زه جوړوم. لاړو هلته کې سوات تخت بند مرکز ځمکه یې واخیستله او چې کله یې ځمکه واخیستله کور ته راغی وي بچو ما هم بنګله جوړه کړله ما هم بنګله جوړه کړله او داسې بنګلې جوړه کړله چې زرګونه مجمع په هغې مسجد کې هغې مرکز کې سوات مرکز کې مونځ کوي او څه وخت بعد هغه ملګري لاړو د دنیا نه وفات شو. نو اصل بنګلې دا دي اصل کورونه دا دي. دنیا کې د 50-60 کاله نبی اسلام فرمایي زما د امت عمر د 80 او 90 کالو منځ کې دی بس دا عمر دی. د دې لپاره شپې ورځ محنت ډے نایټ سروس د دې لپاره منډې دي. نو دلته لږ اوسېدل دي آخرت کې اوسېدل همیشني دي. بس تاله مرګ راغی په مرګ باندې کله چې کله انسانانو د الله د دین کار کړی وي او دې مراکزو دې مساجدو کې او دې مدارسو کې کار کړی وي نو خلک په مرګ باندې د جاړي او د خاندي. ولې د داسې کارونه کړي چې د مرګ په مخ کې هغه وخت کې هغه هر څه مخې ته راشي. نورو زما خویندو زما د آواز زما په ډومبي ځل باندې زه خو مناسب نه ګڼم. زه خپله لکه دا میډیا خو چې کله کار خیر کوي نو زه د خلاف نه یم. د مدرسو دپاره د جوماتونو دپاره انساني همدردي کوي. خامخا قاري صاحب خو د دې ذمواري اخیستې ده الحمدلله
د ویډیو نه علاوه خو ما ویل چېرې زه دې چې کوم کاوش دی چې بغیر د ویډیو نه هم خدمتګار خلک شته دی نو مې چېرې دوی ته داد میلاو شي قاري صاحب تاسو بغیر د دې ویډیو نه ذمواري اخیستې ده دغه چې کوم پیسو ترتیب دی دا د کوم ځای نه کېږي بس الله هم خوشحاله کا د دې ترتیب خو به دغه انساني همدردي ده یو د الله د دین همدردي ده بل انساني همدردي ده دا هر څه د الله دي دا ځمکه د الله د اسمان د الله دی الله پاک موږ سره امتحان دپاره رالیږلي اوس دلته کامیاب انسان هغه دی چې دلته کې دې کې څیزونو کې دې دلچسپي واخلي تر اوسه پورې دې موږ سره څه پند نشته هیڅ قسم پند نشته دی دا موږ ابتدا وکړل الله دې تا خوشحاله کي تا راغلی او خدای ستا د دنیا آخرت خوشحالي نصیب کړه کم ملګري چې دا ویډیو ګوري دلته الحمدلله د طلبه کرامو ډېر یو گمبیر جماعت راځي مدرسې ټایم نه فارغ شي مازدیګر ټایم کې هغوی د ریفریشمنټ دپاره راځي هغه انجوای کوي منډې تړلې وي دلته کې راشي ماشاءالله ډېر لویه مجمع دلته مونځ کوي د مجمع نه علاوه دلته کې ټول غریبانان دي خبره زه دوباره ریپیټ کوم غریبانان دي دا جومات دې نشي جوړولی خو زما د دې غریب او د فقیر وخت چې چاته مرسي نو الله مال راکړی دی چې چاله یې ورکړی دی دلته کې دا استعمال کیا دې وخت کې موږ ته د خښتې ضرورت دی دې وخت کې موږ ته د سیمټو ضرورت دی موږ چې کله تعمیر بره لانټر ته ورسو نو بیا به د لانټر دپاره بیا د الله د دین د میلمنو دپاره چې کم خدمت والی دی الله مال ورکړی دی هغې ملګرو خدمت کې بار بار بیا هم گزارش کوو د زما عزتمندو زما رو انشاءالله دا کور به خامخا جوړیږي او جوړوي به الله خو الله رمام سبب کیا الله رمام سبب استعمال الله تاسو هم سبب استعمال کی دا څومره ملګري چې راغلي دي الله دا ټول د سبب په تور استعمال کی الله دې قبول کیا او الله زموږ د ټولو رضا شي نو زه درخواست کوم څوک کم ملګري دا ویډیو ګوري دا کوټیانو کلی دی او د پاټلې ته نږدې ریلوے لاین دی هغې سره نږدې جماعت دی او د دې جماعت نوم چې کوم دی حضرت ابوبکر صدیق رسلان نوم دی ابوبکر صدیق رسلان نوم دی نو چې څوک ابوبکر صدیق رسلان سره محبت کوي او د قیامت په ورځ باندې دا غواړي زما حشر الله هغې سره وکړي نو زما ورونو درخواست داري چې دې کې نه څه دلچسپي واخلئ او دا ویډیو زه مختصر کوم نو چې چاله الله وس ورکړي نو ملګري به کنټیکټ نمبر هم ورکړي نو کو خپله راځي او پریکټیکلي ګوري چې او دا د الله کور دی او کو نه دی شګه اخیستی شي سیمټ اخیستی شي خښته اخیستی شي چې څه الله دله وس ورکړي د خپل وس مطابق د سر دې مسجد سره تعاون وکړي الله هم د هر مصیبت انشاءالله قاري صاحب نمبر پکې د دې کلي د چا ورکو که ستاسو زه به خپل نمبر ورکم او دغه نمبر زما 0343 4 970 907 بیا زه دوباره ریپیټ کوم 0343 4 970 907 دغه زما کنټیکټ نمبر دی څوک رابطه کول غواړي نو د الله د رضا دپاره وکړي جزاک الله خیر د دې کلي دغه ډېر زیات معزز ډېر زیات محترم سپین ږیری چې په دې علاقه باندې زه د دوی خدمت ما بل مازدیګر وکتل چې دوی کوم خدمت کوي او ماما جي د جومات آغاز خو قاري صاحب سټارټ واغستو خو انشاءالله ولعزیز چې ستاسو چې کوم محنت و تاسو به پوړونه راایستل هغه به انشاءالله چې د تعمیر په شکل کې تاسو ته ملاوي انشاءالله بس خلکو له یو خدای وس او توفیق او همت ورکړي چې موږ سره په دې کې ډېر غټ مدد وکړي لږ نه ډېر هغه څنګه چې په خپل کور کې دغه یعنې په دې الله په کور کې وکړي دا اصلي پیسه هم دا ده دا چې کومه دلته لګوي که نه اصلي پیسه دا ده دا کورونه دا هر څه موږ نه پاتې دا د الله کور که موږ نه موږ نه بل څوک راشي پکې به مونځ کوي تلاوت به کوي سبق به وایي عالم به جوړ شي څه ناڅه به خو پکې وکړي که نه نو موږ کور خو موږ نه پاتې دي موږ نه سټپ بای سټپ ختمېږو روان یو د الله تعالی کور به تر قیامته پورې آبادي انشاءالله مجید تاسو پکې خپل نمبر هم خیر دی شریک کړئ که د قاري صاحب نمبر نه ملاویږي تاسو څوک رابطه کوي 0343 91 91 206 0343 91 91 206 بس رابطه وکړئ که نور هېڅ وس نه لرئ نو تاسو ته مه وایي چې ویډیو شیر کړئ څنګه چې قاري صاحب له الله پاک دومره غټه حوصله او طاقت ورکړو چې آغاز یې واغستو ستاسو د چندو نه بغیر نو که بل چاله دا ویډیو مخې له ورغله او چېرته دې کې امداد وکړو نو ستاسو به راسره پکې هم حصه وي